نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا ودعا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانانو رونو اللہ جل شانہ دے دنیا تا منگا عبس بے فیدے و بے مقصد نیورا لی گلی پا دی دنیا کے زمونگ دا پیدا کی دو او دا انسانانو دا قیامت پورے دا تسلسل مقصد اللہ جل شانہ پا قرآن مجید کے ذکر کرے دے چھ دا پیریان او دا بنی آدم انسانان دا اللہ دا خپل عبادت دا پارا پیدا کری نبی علیہ السلام چھ سنگا دے انسانانو تا اللہ پاک پیغمبر را لے گلیو نو دارنگے پیریانو تا ہم اللہ پاک اگا پیغمبر را لے گلے دغه وجنه خدای پاک قرآن مجید کے داویلی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ پیریان او بنی آدم صرف د خپل عبادت د پاره پیدا کړي دا نور چې څونه مخلوقات دي حیوانات جاندار یا بے جان په ظاهر کې چې مونږه جمادات دا ورته وایو دا د عبادت د پاره نه دي مقصد دا دی چې د دوی پیدا کېدل دا د نور مقاصدو د پاره دي د دغه انسان د خدمت د پاره دي نور الله پیدا کړی دی د خدای په حکم زی او راضی خو زما استاد فائدې د پاره سپوږمۍ دا ستوري دي دا غرونه دي زنګلونه دي دا اسمانونه او دا ځمکې دي او دا جاندار حیوانات دا ټول د انسان د خدمت د پاره او دته د فائدې رسول د پاره الله پاک پیدا کړی
نبی علیہ السلام چې څنګه انسانانو ته دا تعلیم ورکو چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اے خلقو تاسو لا اله الا الله وایي، الله یو اومن یو د یو الله عبادت کوي، نو دا کامیابی ده، په دې به تاسو کامیاب شئ، هم په دنیا کې هم په آخرت. نو دا قرنګي نبی علیہ السلام پیریانو تام تلے دے. حدیث شریف کے راغلی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افرمائی چی یو رضی نبی علیہ السلام د شپې ماسخوتن نرستو زه د ځان سره کړم او روان شو، او د مکې مکرمې نه بار یو ځای ته لاړ، لرې زه کېنولمه او یو لکیر یې رانه چاپېره کړه او ما ته یې ووې چې د دې لکیرې نه به بار نه وځي. وی زه ناستم، څه عجیب و غریب ناشنا مخلوقات ډلې ډلې روان، یرونکي هیبتناک. وی ما سره یره شوه چې دا خو څوک خطرناک خلک لاړل او رسول الله مبارک خو یوازې تللی دسي، اسې نه چې څه تکلیف ورته ورسوي. نو ما اراده وکړه چې زه ورشم، خو فوراً د نبی اسلام خبره مې یاده شوه چې ته به د دې لکیرې نه د دې دایرې نه بار نه وځې، ناست وی ونه وتم. ډېر وخت پس نبی علیه السلام راغی، تشریف یې راوړ. وی ما ورته وی چې دغسې څه عجیب و غریب مخلوقات ناشنا ډراوني خلق مې لیدل. نبی علیہ السلام وی دا خو جناتو پیریانو، دا دلته را جمع شوي و، ما ورته دین بیانو، ما ورته دعوت د دین کو، ایمان یې راوړو، خپلو خپلو وطنونو او علاقو ته لاړل. نو نبی علیہ السلام پیریانو ته هم الله پیغمبر را لېږلی، پیریان به هم د نبی علیہ السلام اتباع کوي او باقاعده دغسې خلق لکه څنګه چې په دې انسانانو کې دی مسلمانان او کافران، ډېر نیکان او صالحان، بد عمله، ګناهګار، علما، غیر علما، دا چې څنګه په دې انسانانو کې موجود دي نو دارنګې پیریانو کې هم موجود دي. بلکې پیریان د درسونو ته هم راځي، د مدرسو ته، د درسګاهونو ته، د دین مجالسو ته هم راځي. هم د حدیث نه ثابته ده، بار بار تاسو د فضائل اعمال په تعلیم کې دا خبر اورئ، مشهور حدیث ده. چې یو ځای کې خلق را جمع شوي او د دین خبره کوي، د الله ذکر کوي، دین بیانوي، مسائل بیانوي، ناست دي دا خلق جمع، نو فرشتي هغه مجلس ته راشي او فرشتي ډېرې زیاتې را جمع شي. نو چې فرشتي مجلس ته راځي نو نیکان او صالحان جنات هم هغه مجلس ته راځي، ناکاره خلق نه راځي.
ځکه کوم ځای کې چې د الله ذکر کیږي کنه نو دا پیریان چې کوم شیطانان دي نو دا تختی ښه دا هغه مجلس نه تختی چې نیکان او صالحان دي نو هغه مجلس ته راځي نو عرض میں دا کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیریانو او انسانانو ټولو ته پیغمبر دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دین راوړی هغه د دې ټولو لپاره دی او د دې ټولو د زندګۍ مقصد د الله معرفت د الله پیژنګلو ده چې دوی به دنیا کې د الله احکام باندې عمل کوي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت اتباع کوي تب منځ کې روزه بنیسی حج بکې زکات باور کې خو په خپل خیال نه په خپل فکر او په خپل سوچ نه خپل ترتیب باور لنه جوړه پاغه ترتیب او هغه طریقه باندې چې کوم ترتیب او کومه طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی نو دی دنیا کې چې کومه زندگی مونږ کوو او دا مونږ د الله پاک احکام په دې کې صحیح طریقې سره ومنل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو مطابق زندگی وکړه دغه خلکو تعالی و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے خلکو اے ایمان والو دا الله د گناهونو د نافرمانو نه ځان بچ کړئ دا الله نه او یریږئ دا الله نه یرا تقوا وای دیتا چې د گناهونو نه سړی ځان بچ کړي ولتنظر نفس ما قدمت لغد او هغه سړی او خيار او پوه دی او سمجھدار دی او د عقل تقاضا دادا چې د سبا ورځې راتللو د پاره انتظام وکړي سبا ورځې نه د خالی ورځ نه د مراد چې نن د جمعې ورځ د او سبا د خالی ورځ د سبا نه مراد قیامت دی بلکې کوم سړی باندې چې مرګ راغی نو فرمایي د قیامت په د قائم شو ځکه د دنیا زندگی ختم شو د آخرت اولنۍ پوړۍ شروع شو زنکدن دی او بیا قبر دی بیا میدان حشر دی بیا د حساب کتاب ځای دی ولتنظر نفس ما قدمت لغد دا سړی دی وګوري چې د آینده ورځې راتللو دپاره د زنکدن دپاره د قبر دپاره د آخرت دپاره د څه تیاری کړي د مخکې څه لیږلي که نه دي لیږلي نو مخکې چې ځینو اعمال به زموږ نه ځي مخکې څوک څوکیدار نشته لاره پاکوونکی بل څوک نشته لاره چې پاکوي ما او تا ته نو هغه به زما او ستا عملي که عمل مو ښه د ګناه نه مو ځان ساته نیک اعمال مونږ کول نو دا نیک اعمال به مخکې لاړ شي نو چې کله د زنکدنې نو په دغه وخت کې به هم درته فرشتې ولاړي عزرائیل علیه السلام خو به ساه اخلي روح خو به عزرائیل علیه السلام اخلي دې کې شک نشته
خو ستا د عمل مطابق به تا ته فرشتې راځي او هغې باندې قرآن ګواه دی چا الله یو ومنه د یو الله عبادت یې وکړو دا یې ووایي چې الله زما رب دی زما مالک دی زما معبود دی ثم استقاموا او دا غینه بعد په دې حالت باندې په دې مسلمانۍ باندې په دې ایمان باندې په دې نیکو اعمالو باندې دې مستقیم پاتې شو مستقل طور په دې عمل کو دائمی همیشه نو تتنزل علیهم الملائکه الله به ورته د ځنکدن په وخت کې فرشتې راولیږي نو فرشتې به ورته څه وایي الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دا به ورته وایي چې مه یارېږه هېڅ خطره تا ته نشته هېڅ غم مه کوه غمجن کېږه مه د جهنم نه د عذاب نه د خدای د قهر نه د دې نه خطره مه کوه د دې نه یره مه کوه د دغې نه د بچ کېدو دپاره غمجن کېږه مه دا الفاظم کافی خود چونکې دا بنده د الله اطاعت گزار دی نو الله ورپسې مزید وي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون چې یو سړی بېغمه وي یو سړی غمجن نه وي یو سړي باندې یره نه وي نو دی به مطمئن وي که نه دی به خوشحاله وي که نه د ده زندګي به چې کوم دی د اطمینان وي که نه خو که مزید ورته ته نوره خبره کې نو د هغه اطمینان کې نوره هم اضافه راځي نو الله ورته څه ووایي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دی دنیا کې به تا ته خلکو وي علماو به درته وي چې جنت دی او د هغې نعمتونه دي او په هغې کې حورې دي او په هغې کې غلمان دي په هغې کې باغونه دي په هغې کې نهرونه دي که تا نیک عمل وکړه دا به الله درکوي د دې وعده الله کړې وه اوس چې کله تا سره په دنیا کې وعده کړې وه نو ابشرو د هغه جنت زیری دله درکوي فرشتې به د هغه جنت زیری ولا هم ورکړي چې خدای پاک به تاله دغه جنت درکوي یره دې ختم خوف خطر دم ختم دا ولی دا ځکه چې تا په دې دنیا کې د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې د ګناه نه ځان ساتلی او دویم نمبر دی نیکی کړي عالمان فرمایي چې دا ګناه نه ځان بچ کول د ګناه نه ځان بچ کول دا د نیکۍ کولو نه زیاته فایده ده ځکه د ګناه سره ډېر نحوست او سپېروالی راځي او د نیکۍ سره ټیک د برکات ډېر دي خو که ستا نفلي نیکۍ هغه کمې وي خو د ګناه نه بچې فرض کې مونځ کې مثال په طور روژه نیسي مسلمان بنده که ډېر هم بې خونده شي خو څه مونځ اودس کوي چېرته لا اله الا الله وایي چېرته تسبیحات کوي چېرته د خولې نه نیکه خبره وځي موږ کمزور یو غلطۍ به هم رانه ډېرې کېږي دا نه وایو خو نه بیخي د شیطان په صفت نه یو د مسلمانۍ څه صفات هم راکې شته خو بهترین څیز فایدهمن څیز هغه دا دی چې ته د ګناه نه ځان بچي د تصوف عالمان وایي تخلیه دا د تحلیې نه بهتر ده تخلیه معنا د ګناه نه ځان خالی کول
او تحلیه په نیکو اعمالو ځان خسته کول په نیکو اعمالو سړی خسته کیږي څنګه خسته کیږي هلکه څه کالی پتری شي نه د ګناه نه پاکیږي دا ګناه توره تیاره ده دا ګناه بدرنګي ده دا ګناه تیاره ده دغه وجه ده فرمایلی دي چې څوک یو ګناه وکي او توبه تې ونه باسي نو د ده په دې زړه باندې یو داغ راشي تور بیا بل ګناه وکي بل داغ پې راشي بیا بل ګناه وکي بل داغ پې راشي حتی چې د ده دا زړه په دې تورو داغونو کې بالکل پټ شي بیا ورته ته د قرآن د منځه خبره کوه هم پې نه لګي اثر پې بیا نه کي اذانونه به شروع وي ځکه اوس خو مثلا لوډ سپیکر باندې اذان کي لري او دی به په خپل کار کې لګیا هغه د دنیا کار به دی نه پرېږدي ده ته به آواز کېږي الله اکبر هلکه ستا د دنیا د دې هر کار نه الله لوی دی پرېږده بس ده ته به آواز کېږي حی علی الصلاة هلکه مانځه ته راشه دا د دنیا کار رستم کېږي مخکې کېږي حی علی الفلاح کامیابی ته راشه دا آوازونه به کېږي نو نیکبخته خلک رامنډي کی او بدبخته خلک د هغې هغه زړه په هغه تورو داغونو او ګناهونو کې داسې پټ شوي چې نه پې د الله اکبر اواز لګي او نه پې د حی علی الصلاح او د حی علی الفلاح اواز لګي نو د ګناه نه ځان ساتل دا بهتر د نیکۍ کولو نه ځکه نیکي که ستا لږ هم ده خو مقابله کې ګناه نشته یا شته خو لږه ده نو د قیامت په ورځ باندې به ستا د نیکو تول دروند شي ځکه نیکي خو ادنا دا ده چې لس چنده به الله درکوي او ګناه د یو په یو ده یو ګناه دې وکړه یوه ګناه دله لیکي لس چنده در پسې نه لیکي په نیکۍ کې دس پسې لس چنده لیکي په سوونو زرګونو لکونو کروړونو په دې چنده در پسې لیکي اوس دا خبره ده چې موږ د دې ګناه نه بچ پاتې شو دا به په څه کېږي دا به کېږي په مداومت بالاعمال په اعمالو باندې همیشګیري کول کوم اعمال چې مونږ کوو نیکی منځونه تلاوتونه وغیره چې دا مونږ کوو او دا مونږ همیشه کوو بغیر د عذر نه نه پرېږدو دې ته وایي مداومت همیشه یو عمل کول او رسول الله مبارک فرمایي بهترین عمل هغه دی چې هغه سړی همیشه کوي اگر که لږي لکه یو سړی دی همیشه چې جومات ته راشي نو دی یا دوه رکاته نفل وکړي دی کینی یو پاو تلاوت وکړي او دا همیشه کوي ټوله زندګۍ کې دا نه پرېږدي نو ته ووایه چې دې سړي څومره نیکۍ جمع کړي دا د تلاوت وخت دا خدای په غیبت کې هم تېرولی شي دا خدای په کنځلو کې هم تېرولی شي دا خدای په جګړو کې هم تېرولی شي دا خدای په فضولیاتو کې هم تېرولی شي خو دی راغی جومات کې قرآن یې راواغست دی چې دا دوه رکاته کوي څلور رکاته نفل کوي نو دا خدای په نورو کارونو کې هم تېرولی شي نو یو طرف ته نیکی وکړه بل طرف ته د ګناه نه بچ او بیا د ټولو نه لویه خبره دا ده چې کومه نیکی کې نو د هغې سره ستا ګناهونه ستا نریږي دوړېږي حدیث شریف کې راغلي سړی اودس کوي
نو دا اودس د اندامونه لاس خوله مخ دا چې دی وینځي خپې نو د دې اندامونو سره چې کوم ګناهونه متعلق دي د کړي دي هغه د دې د انځلو سره ختم شو سونا زبردسته خبره ده پکار دا چې موږ هر مانځل اودس کوو لکه د یو مانځه نه بل مانځه پورې غلطیانې به رانه کېږي کمزوري یو نو چې د بل مونځ پورې بیا اودس دقسې 2 رکعاته نفل کې تلاوت کې ذکر کې دا ګناهونه ستا نه ختمېږي روجې نیسي مونځ کې ابو داود شریف کې یو حدیث راغلی فرمای و یو سړی چې د دې جمعې مونځ وکړي او د بلې جمعې پورې دی د مانځه پابندي وکړي او بیا د هغه جمعې مونځ هم وکړي نو خدای پاک دې سړي ته د 10 ورځو ګناهونه معاف کړي هفته خدا شوه او 3 ورځې ورپسې نورې وروستو د 10 ورځو ګناهونه معاف کړي تاسو ما په دې خبره پوهېږئ که نو ګناهونه به زموږ نه شوي دقسې د یو مانځه نه بل مانځه پورې کوم واړه ګناهونه شوي هغه الله معاف کوي نو مداومت د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې موږ په دې مانځه په تلاوت په ذکرونو په دې موږ مداومت وکړو مداومت او د مداومت سره سره منګه مواخات مواخات رورولۍ ته وي بایچاره بایچاره څه مطلب دی هلکه ما او تا یو بل سره دا فیصله کوو چې ته ګناه کې زه به دې منې کوم او چې زه ګناه کوم ته به مې منې چې د نیکۍ وخت شي مثلا د مانځه نو ته به ما ته وایې چې هلکه زه چې مانځه له ځو او که زما فکر نه او که ستا فکر نه نو زه به تا ته وایم هلکه زه چې مانځه له ځو اذان شوي دا مواخات ته به په دې عمل باندې دایم قایم مستقل الله پاتې کېږي چې ستا د چا سره یارانه په دې بنیاد باندې تا د چا سره تعلق ستا د چا سره ناسته پاسته دوستانه محبت هغه صرف د الله د رضا او دې بنیاد باندې چې زما اصلاح وشي او ستا اصلاح وشي زه د ګناه نه بچ شم ته د ګناه نه بچ زه نیکۍ والا جوړ شم ته نیکۍ والا جوړ شي نو په دې عمل باندې همیشګیري کول انشاءالله دا به کوشش کوو دا به د الله سره وعده کوو چې خدایا کم عمل کوم اگر که زما عمل به صحیح زما به مونځ صحیح زما به تلاوت صحیح زما به ذکر صحیح خو خدایا چې د کم توفیق دې راکړی دا رانه وانخلې مزید توفیق راکړې او په دې راله د همیشګیرۍ توفیق نصیب کړي او دا ورورولي د یو بل سره قایمه کوي دا تعلق د یو بل سره قایم کوي دا ورورولي قایمه کوي دا دوستانه په دې بنیاد قایمه کوي زموږ دوستانه خو د دنیا دپاره دي د نقصان دپاره دي زما او ستا دوستانه هغه د دې دپاره چې موږ یو جرم وکړو یو ګناه وکړه تاسو به څنګه لکه اغستل خرڅول کوو نو زموږ کوشش دی چې موږ بل ته تکلیف ورسو بل سړی تاواني کو نو بیا په فخر سره ووایو سړی م په سټ کې ووایو دی نه دی خبر چې ما ځان سټ کې ووایو سړی دی څنګه سټ کې ووایو هغه له خو د دنیا یو 100 روپۍ 1000 روپۍ تاوان ورکړو خو خپل آخرت دې د ډمبرو لرګی دا خو تا حرام واغستل چې هغه سره یې دوکه وکړه
زما او ستا یارانه او دوستانه د دې دپاره ده چې موږ یو مسلمان بېعزته کړو. موږ د یو مسلمان د بېعزتۍ په خاطر د یو بل سره تعلقات قایمو، دوستانې قایمو، یارانې قایمو. نه نه، د مسلمان ډېر لوی شان دی. مسلمان چې ډېر ادنا مسلمان هم دی نو د هغه باره کې الله وایي ولقد کرمنا بني آدم، ما دې بني آدم ته ډېر لوی عزت ورکړی دی. دا مکرم دی، دا د عزت قابل دی. تر دې چې فرمایي د دې قبر د پاسه به هم نه کېدي. نو هغه سړی خو مړ دی، هغه خو خاورې شوی دی، هغه خو زرې زرې شوی دی. خو دا په دې قبر کې چې کوم دفن دی دا سړی زرې زرې دی، دا څوک هندو، دا سیکو؟ نه نه، دا مسلمانو. په دې خلک خو جنازه کړې ده، دته خلک دعاګانې کوي، دی په سنت طریقې ښخ کړی دی. نو د هغې به هم بې ادبي نه کوي، نو د ژوندي بني آدم فرمایي یو سړی یو ځای کې داسې ملاست دی او ته داسې سیده لکه دې ځای کې سړی ملاست او ته داسې سیده راروان په ده به خپناړې داسې اخوا به تاو شي. دا هم د دې بني آدم بې ادبي ده. نو پاتې دا چې ته پسې کنځلې کې تی غیبتونه کې نه، غیبت د مسلمان د شان سره ښایي، کنځل د مسلمان د شان سره ښایي. کنزل خود دومره عظیمه ګناه ده چې الله جل شانه قرآن مجید کې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو ته وایي لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. تاسو د کافرو بوتانو ته هم کنزل مکوئ. بوتان څه یې سم نشي کولی، خو هغه بوتانو ته صرف که دا وایې چې دا نینی او نفع او نقصان، خو نور به کنزل ورته نه کوي. کنزل خو موږ پېژنو که چې کنزل هغه خبره چې زما استاد ته تا ته وایم خره، اخوا خو د دې نه غټ کنزل دي. غویه خیال کې راله، دا هم کنزل دي، ځکه په دې ستا زړه ته درد رسي، بے وقوفه په دې ستا زړه ته درد رسي، ته پې خفه کېږي. خو که بیا ستا پلار هم یاد کړم، بیا ستا مور هم یاد کړم، بیا ستا ښځه هم یاده کړم، اخوا پسې څونه ځې نو د کنځلو مرتبه اوچتېږي. رسول الله مبارک فرمایلی د ټولو نه بدبخته انسان هغه دی چې هغه خپل مور پلار ته کنځل کوي. صحابه و یا رسول الله دا لازم څوک به خپل مور پلار ته کنځل کوي؟ وی او وی دا سړی به ولګي نو د بل سړي پلار ته او مور ته به کنځل وکړي، نو هغه به ولګي نو د ده مور پلار ته به کنځل وکړي. که ده کنځل نه وی کړی زه ولګېدم ستا مور پلار ته مې کنځل وکړو، ته ستا د خولې نه به غیر ارادي طور د غصې په وجه باندې او د خفګان په وجه وځي، ته به زما مور پلار ته کنځل کوې. دا داسې شوه چې دا کنځل ما مور پلار ته ما وکړه، ما ځکه ته ما په دې خبره باندې مجبور کړې چې ستا د خولې نه دا غلطه خبره ووته. نو د مسلمان ډېر لوی عزت دی، مسلمان ته الله لوی مقام ورکړي. نو دا په مداومت سره عمل چې موږ د نیکۍ کوو نو انشاءالله د دې غیبتونو نه، د جګړو نه، د اختلافاتو نه، د مسلمان د سپکاوي نه، توهین د دې نه به الله موږ بچ کړي. انشاءالله دې موضوع باندې به آینده بیا خبره کوو. څه خبرې په دې کې پاتې دي کافي. دا مختصره غوندې خبره مې ستاسو خدمت کې عرض کړه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد